دا تقریب دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د سیمینار په مقدماتو کې ذکر شوی دی. مفتی محمود رحمت الله علیه څوک دا د دغې کړۍ یو عظیم مفکر او یو عظیم مجاهد یو عظیم داعی د هدایتو. مونږ استاد فرمیل چې هر عالم د علماء دیوبند دا مجدد تیرې زمانې کې به یو سړی و، خو دغه اعزاز الله علماء دیوبند ته ورکړو چې علماء دیوبند هر یو مشر مجدد و. لکه مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه دا د دعوت مجدد و، حضرت تانوی رحمت الله علیه دا د تصوف مجدد و، شاه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه دا د علم حدیث مجدد و، مفتی کفایت الله مفتی عزیز الرحمن دا د فقه مجددین و، حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند رحمت الله علیه دا د ټولو شعبو مجددین و، خو خاص کر د اقامت خلافت الله مجددین و. نو وی فرمیل چې مفتی محمود سے هم د دغه کړۍ یو مجدد و. څرنګه مجدد و؟ فرمیل چې مولانا شهید احمد سے رحمت الله علیه هغه د ډېرې زمانې نه دا تمنا وه چې دا مولانا محمود مې کتلی وی، ملتان نه د هغه فتوی راځي ډېرې ګهرۍ سره او ډېر علمي انداز باندې. ما دا تمنا وه چې نن به ملتان ته ځم او سبا به ځم چې زه مولانا محمود وګورم. یوه ورځ راغله د غرمې ټایم و، طالبانو سبقونه بس کړي وو، خوراک یې کړی و. یو سړی راغلو ملنګ مزاج ډېره باریکه کپړه او په خولو لمده ډېر زوړ غوندې بریفکیس ورسره و. ما ورسره لاس میلاو کړو، ما ورته چې امیر صاحب څرنګې راغلی؟ وی چې ما شهید احمد مولوي صاحب سره کار دی. چې ما ورته وی چې خو زه یم، چې ما ته وی چې تا سره مې کار دی خو منځنه باد. ما ورته چې روټۍ دې خوړلې؟ هغه ما ته وی چې نه. زه پوه شوم چې دا څوک صالح سړی دی، ډېر بې تکلفه خبره یې وکړه. ما وی چې تیاره کړم که تیاره راوړم؟ ما ته وی چې نه ما هزاره راوړه. وی زه لاړم طالبانو نه چې څه ټوکرۍ کې پاتې و مې راوړو او لږ سالن مې پلیټونو نه راټول کړو، مې ګرم کړو، حاضر مې کړو. ما چې ورته خیال کو خوراک یې د سنتو مطابق وکړو. ما وی چې دا امیر صاحب نه دی. ما ورته چې جی آرام به کوئ؟ دوی چې آرام به کوم، بس ته فارغ یې. بس د ایټه راواغسته سر ته یې کېښوده ودر شو. مانځه نه بعد چې زه راغلم اذان نه بعد ما چې د ده سنت وکاته ډېر اتباع سنت سره مونځ یې کوم. ما وی چې دا امیر صاحب نه دی چې دا هر څوک وي. مانځه نه بعد ما هغه ته وویل چې چای بس کوو؟ چاو چې چای مې راوړې مې ستاسو اسم ګرامی؟ وی چې زما نام دی مولا محمود. ما ورته کوم ځای نه راغلی؟ وی چې ملتان نه. وی چې زما ورانه پښونه لاړه. چای الله زه خو چې کومې هستۍ پسې ګرځېدم خو دا دی. ما ورته جي څرنګې راغلی؟ وی دا د علماو ډېر تذلیل کېږي، علما هر ځای کې مارکیټایي کېږي، هغوی ته په کم نظر کتی کېږي. زما یوه اراده دی چې د دوی یو اتحاد جوړ کړم چې دا یو قوت شي. هغه ټوله کیسه تېره کړه، کاغذ یې راوباسه، ما په هغې دستخط وکړو. ما ورته جي زه خو ډېر ملامت شوم، کومې طریقې سره مې په تا روټۍ وخوړه او څرنګې تا جومات کې آرام وکړه. هغه ما ته وفرمیل چې مولانا صحابه بې تکلفه خلک، بس زما د زړه هغه کیفیت ما ته معلوم و، الله ته معلوم و. ما ورته چې جی وي سارېږئ نه؟ وی چې نه زه روان یم صدرالشهید مولوي صاحب ته بنو ته. ما ورته زه به در سره لږ لاړ شم. صحیح دی. نو بس دا غربت دور و، زه ورسره په دې ریګو کې روان وم. بس راغلو، بس ته مې چې مفتي صاحب خېجه و، نو ما ورته جي کرایه به زه ورکړم. ده ما ته ویل چې کوم مناسبه ګڼې کرایه یې مې ورکړه. زه تر ورانې مدرسې پورې په ژړا راغلم چې یا الله مفتی محمود رحمت الله علیه چې د علم یو مجسمه د پورا ملک د علماو وقار اتحاد بحال کوي، بنو پورې ورسره د جیب د بس کرایه نشته. استاد فرمیل چې نن کټول عالمی استعماري قوتونو ته دا دینی مدارس سترګو کې اصغیر دا د دې مفتی محمود د مرګ نه بعد زنده کرامت دی. لکه د دیوبند هر یو عالم په خپل ځان کې یو مجدد و. مفتی صاحب د دې تنظیم المدارس او د وفاق المدارس د تجدید کارنامه سره انجام کړه. او دویم مفتی محمود رحمت الله علیه چې کله راغلو هغه به خیال کوو چې د خانانو په جوماتو کې به د مولا اهمیت څه او په دې پولیس کې په دې فوج کې د عالم ډیپټي څه عالم سړي ګریډ شاید د مشرانو ته پته وي دا د لنګري و. لکه د لنګري چې حیثیت په پولیس کې دا حیثیت د عالم و.
مفتی سے پدی باندې څو قراردادونه پاس کړو، عالم ته د صوبیدار حیثیت ورکړو، فوج کې هم او پولیس کې هم. او دویم د خان په جماعت کې به چې عالم وو هغه به د استنجا لوټي جماعت ته راوړي. د خان په جماعت کې به چې مولا وو هغه ته به خان صاحب ډېر عزت سره وي چې مولانا صاحب څرنګې نن خو ډېر خوشحال ښکاري، ته خو زمونږ مشر یا کټونه خو لږ بهر راووسه. مدحه به سوی زم کټ به ور باندې هواره و، راننه به وتو پستول به څنګ ته اچولی چې استاد جي ډېر مونږ باندې ګرانې دا پوړ خو لږ هوار کا. هغې زمانې کې دا ټانچۍ نه وي نو دا کوینې به یې په رټ باندې ټانچې ډکولې چې استاد جي ټانچۍ دې ډکه کړې که نه دا خو لږه ډکه کا. مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل چې الله یو طرف ته خو عالم د 1,24,000 انبیاو وارث دی، د هغې جانشین دی، بل طرف ته د ملک خان او نواب په نظر کې دا څه واقع دی. مفتی محمود رحمت الله علیه دا جمعیت علماء اسلام چې دا پرېوتلی و شاید تاریخ په تاسو نظر نه تیر وي، دې ته یې لاس ور واچو، دا یې راوچت کړو هر ځای باندې. دې پورې تاسو به تاریخ په اوراقو کې هغه منظر هم کتلی وي چې د مفتی محمود رحمت الله علیه پټګی خلکو قدمونو لاندې پیمال کړو، د خپل دستار عزت قرباني یې ورکړه، د ګیري مبارکې ته د سپي امتیازو بوتل ورویشتو. مفتی محمود رحمت الله علیه د خپلې ګیري د عزت قرباني پیش کړه، خو جمعیت علماء اسلام تنظیم منظم کړو. نن په پورا 4 دانګې ملک کې عالم دا د هر چا سترګو کې ازغی خو څه کوي چې دڼادڼ خان او نواب راځي د مفتی محمود د فکر سپاهي جوړیږي، د هرې علاقې جایګردار سرمایدار راځي د مفتی محمود د قافلې سپاهي جوړېدل ځان دپاره سعادت ګڼي، ځان دپاره اعزاز ګڼي. د مفتی محمود رحمت الله علیه په دې منظم جماعت کې د دین اسلام سربلندۍ دپاره د حاکمیت دین الهي دپاره خپل جان مال قربانوي. علماء کرام فرمایي چې مفتی محمود رحمت الله علیه مجددانه کارنامه دویمه جمعیت علماء اسلام دی، د مجددانه کارنامه پیله وفاق المدارس دی او د مجددانه کارنامه دویمه جمعیت علماء اسلام دی. نن ته ګورې نه که ته جمعیت سره تعلق ساتي که نه ساتي، خو چې تا پټګی والی دی ګیره دی په مخ دی، یو قوت هم تا برای راست نشي چیړلی. د هغه دا تصور دی چې دا په صوبایي جماعت کې نمایندګي لري، دا په صوبایي پارلیمان کې نمایندګي لري، دا په نیشنل اسمبلی کې نمایندګي لري. که دا ګیره پټګی مې وچیړو پورا 4 صوبو مذهبي قوت ته مې چیلنج ورکړو ما دپاره به آگ بګوله شي. او وایي چې دا یو منظم تحریک دی، دا د کونسل په سطح منظم دی، دا د ضلعې په سطح منظم دی، دا د صوبې په سطح منظم دی، دا به چارو طرف نه یک جان و 2 قالب لیدی شي. سامعین کرام دا دواړه قوتونه مفتی محمود صاحب څرنګې حاصل کړو. تحریکات خو هر څوک چلی، خو بلا اسبابو دا خبره تاسو نوٹ کړئ د پیسو په زور یو تحریک کامیابېدی شي، د طاقت په زور یو تحریک شاید کامیاب شي خو پایدار نه. د سرمایې په زور چې کوم تحریک راشي کامیاب بشي خو پایدار نه. د طاقت او د اسبابو په زور چې کوم تحریک راشي کامیاب بشي خو پایدار نه. کوم تحریک چې د روحانیت په زور راشي دا هغه میټاو نشته، دا هغه په مزاج کې میټاو نشته. ولی الاسلام یعلو ولا یعلی علیه. د دې معنی مولانا عبداللہ بکر سے رحمت اللہ علیہ کولا کہ یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ مٹانے کے لیے آیا ہے. اس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دا خپل دواړه تحریکات تر ننه پورې ولی دومره پایدار دي، ولی دا داسې کامیاب دي. په دې کې بیکاره سړی چې روان شي د کار سړی شي، داسې سړی چې هغه باندې د کور خاندان اعتماد نه کوي، هغه باندې پوره ضلع اعتماد کوي، هغه باندې پوره اضلاع اعتماد کوي. وجه تقی عثماني صاحب په نقوش رفتگان کې لیکلي چې کله زه جج ولګېدم نو زه ډېر زیات خوشحالم، زما په دا مخ باندې دا خوشحالي تله او راتله. مفتی شفیع رحمت الله علیه زما دا خوشحالي محسوسه کړه. زه یې راوغوښتم
ما ته وی چې تکی ته په سرکاري نوکرۍ دوره خوشاله و چې ما ورته وی چې مفتی صاحب ما دې د الله په ذات قسم وي که دا سرکاري نوکري زما په ذهن کې تاویږي چې ما ته وی چې تقی څو ورځو نه دې خوشحال ګورم ما ورته وی چې حضرت زه په دې خوشحال یم چې مفتی محمود رحمت الله علیه په اسلام آباد کې دی هغه سره به زما رفاقتي زه به ججم هغه نه به علمي استفاده کوم هغه نه بعد مفتی شفیع رحمت الله علیه مطمئن شو ما ته وی چې تا سره څه دلایل دي چې مفتی محمود رحمت الله علیه دومره لوی عالم دی چې ما ورته جی مفتی ولی حسن ټونګي رحمت الله علیه دوه وارې مفتی صاحب نه د یو مسلې پوښتنه وکړه مفتی صاحب روانه کې فتوا ورکړه بیا مفتی ولی حسن سے یو فرمیل چې دا ځل که مفتی محمود راغلو زه به ورنه د حوالې پوښتنه کوم دا سیاسي لیډر دی دا په هوا مسلې ښایي بل ځل مفتی ولی حسن صاحب مفتی محمود سے نه مسلې پوښتنه وکړه مفتی صاحب جواب ورکړو هغه ورته چې حضرت حواله دا ورته چې حواله شامی پلانی نمبر جلد دغې صفحې کې دی مفتی ولی حسن صاحب